عزتمند د څه دپاره ده؟ یو خبره معمولي ذکر کوم، لعلکم تتقون. الله وی روژه ما د دې دپاره فرض کړې ده، غرض او مقصد د روژې دا ذکر کوي چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. تقوا اوس تقوا څه څیز دی؟ نو مفسرین کرام خپل مختلف تفاسیر ګڼي. څوک وایي تقوا دا ده، څوک وایي دا ده، څوک دا ده. هغه اسانه معنی دا ده چې ځان د ګناهونو نه ساتل، د الله نه یریدل، په زړه کې د الله استحضار راوستل، دې ته تقوا وایي. چې سړی په زړه کې هر وخت د الله استحضار راشي، دې ته تقوا وایي. یعنی که ته اوس ګناه کې چې ستا په زړه کې استحضار چې ما خو الله یې نه، که ته په غسلخانه کې، که ته په بړستن کې، که ته په کمره کې، بهر ځای که ته بیخي یوازې څوک تا سره نه او چې ستا زړه ته دا استحضار کوز شو چې یو ذات دی چې ما اینې، دې ته تقوا وایي. یا ته حرامو نه ګوتې ورړې یا غلا نه ګوتې ورړې، خو ته وایې چې یو ذات دی چې ما اینې ته ګوتې نشي ورړې، دې ته څه وایي؟ دې ته تقوا وایي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو واقعه درته بیانوم. عزتمندو، زموږ د استادو د مذهب او د مسلک مشر، یو بهترین عالم دین چې موږ ته دین را رسول دی، دا داسې سړی و، د ده د تقوا یو واقعه درته مختصر ذکر کوم. امام صاحب باره کې کتابونه لیکي. عزتمندو، امام صاحب یو پیره روان و، په لار باندې ډېر زیات تږی شوی وږی شوی و، یو نیر باندې روان و. د فرمایي باغه نیر کې یو مڼه را روانه، مڼه صاحب امام صاحب راوچته کړه، وږی شوی و، اچانک یې راوچته کړه داسې، او خولې ته یې کړه، چک یې وکړو، ویې خوړه. او فرمایي سوچ راغی چې دا خو به چېرته د پردي باغ نه پرېوتي او ما داسې وخوړه ډایرکټ، او مڼۍ بیا راته کړه او دغه یې کړه او خوړلې وه دی. امام صاحب ډېر فکرمند شو، غمجن شو. عزتمند و، مڼۍ راواغسته، را روان دی او ګوري چې نیر د برې نه راغلی دی، نو په بره طرف باندې روان شو. او وایي کېدی شي د نیر په غاړه یو باغ د مڼو، دا به د هغې نه راغورځېدی، دی روان دی روان دی، حتی چې د نیر په غاړه د مڼو یو باغ راغی. امام صاحب هغې ته لاړو، چې ورسېده نو هلته کې د باغ مالک ناست. امام صاحب لاړو، باغ مالک ته وی وی ما دا مڼه ستا د باغ نه به غورځېدلې، وی دا ما وخوړه او بې فکره وم، خیال مې نه و، وی دا مې خوړل ده، اوس راغلی معافی له چې ته راته معافي وکړې. ما ته پته نه وه چې دا د کم باغ ده وغیره، خو اچانک مې وخوړله، نو اوس ستا نه معافي غواړم چې ته معاف. مالک هم ډېر زیات هوښیار و، تقوادار سړی و. امام صاحب ته وی زه به تا معاف کړم، خو په یو شرط باندې. امام صاحب ودې ټیک ته شرط څه دي ووایه، بیان کا. نو هغه سړي ورته وی زه تا ته شرایط درم، شرط دا دی چې تا له زه خپل لور په نکاح باندې در کوم، هغې سره په نکاح کې، خو زما د لور څه خصلتونه دي، څه صفات داسې دي چې کېدي شي تا ته خوښ نه شي، نو ته به پرې سوچ وکړې، تا له زه سوچ له مقدر کوم. ورته وي دا ده چې زما لور په سترګو باندې ړنده ده، په غوږونو باندې کڼه ده، او په ژبه باندې چاړی ده، او په وجود باندې معذوره ده، فالج والی. وی زه غواړم چې تا لره زه هغه خپله لور په نکاح باندې درکړم. اوس وایه که زما لور سره نکاح کولو ته تیار یې فبها، نو ټیک ته منمه او معاف کوم دی، او که دغې ته نه تیار، زما د طرفه معافي نشته. دا شرط ورته کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوچ کې پرېوت. عزتمندو، سوچ کې که دې خوا ګورم چې دا ښځه داسې حالت کې ده او دا به زما خدمت څه وکړي وغیره، چې کاڼۍ ده، چاړۍ ده، وړنده ده وغیره، فالج والی ده، او نو که چېرته کې دې ته غاړه نه ږدم، نو اخوا مې آخرت تباه کړي، چې دې مې نه معاف کړي، نو الله به مې څنګه معاف کړي؟ نو آخرت ته سوچ کړي. او بل خوا ګوري که بالفرض دې سره نکاح کوم، نو هم ګرانه ده. بهرحال سوچ وکړو، دا بزرګان دین و عزتمندو، دي به دنیا ته ترجیح ورکوله په څه باندې؟ آخرت ته. د امام صاحب وی ټیک ته سوچ وکړو، وی دنیا هسې یو څو ورځې دي، دا به تېرې شي هر څنګه چې دی، و آخرت مې چې نه بربادېږي. دې سړي ته یې وی زه ستا شر قبلولو ته تیار یم. هغه ورته صحیح ده،
زه چې ما سره لاړ شو زما غلور بتا ته په نکاح ده ځان سره کور ته بوته عزتمندو خپل دیرې ته بوته امام صاحب له اول نکاح وتړله د خپل لور سره چې نکاح وتړله واده وشو بیا نو امام صاحب ته وی لاړ شه اوس خپل بیبي سره ته ملاو شه امام صاحب لاړ یو خیسته جنې ناسته ده خوبصورته حسین او جمیل په وجود باندې اندامونو باندې روغ رمټه برابره بالکل حافظ امام صاحب سره خبرې جوړ تازه هر څه چې وغو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را بهر شو یا هغه پلار سره ولا ملاقات او څه خبرې ورته سوالونه دی هغه سړی ته وی عجیب کمال دی تاسو ما د وی چې زما لور دا چاړې دا شاله دا وړه دا وداسه دا هغه څه دا بیا خو غرمټه دا تاماله نکاح دا روغ سره تړلې دا ودا سره نو سړی وته امام صاحب وی اوس ما د له باندې توجه کوم وی تا تمامي چې زما د لور په سترګو باندې اړاندله وی زما د لور په خپل سترګو باندې پردي نارینه غیر محرم نه دي لیدل خبره راسي عزت مندو دنن دور خزه خو بالکل نه لګانا ردی نارینه خو نه لګانا بازارونو کې نه لګانا ماشاءالله الله دې زموږ خزه دغه سه وګرځوي عزت مندو سوچ فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها کوم چې دغه خزه وي د امام ابو حنیفه خزه رحمت الله علیه او دغه سوره چې زموږ مشران بزرګان دین تیر شوی دي نن عزتمند خپل زنانو د پکورونو کې دغه کتابونه کېده نن هر جلې تقریبا 12 لسم پاس کړل اردو خو پوېږي کنه ناغه تیار کېده هغه د سکه د تسهیل بشتی زیور ورته کېده بشتی زیور ورته کېده هغه ته فضایل اعمال صدقات کېده سیرت ورته کېده دا ولولې بجای د دې جغی فضل کہانے وغیرہ ولولي یا خواتین کا اسلام وغیرہ سوره کتابونه چې دی هغه دی ولولي هغه ورته کېده چې دیګه هغه جذبه د دل پیدا شي نو نن زمون زنانه صرف دنیا او ته پړاوي کې آخرت او ته نه پړاوي کې عزت مندو په فزکس کیمستري بایولوژي مېث باندې باغ خپويږي لیکن دغه د دین معمولی احکامات پته وته نشته د هیڅ پته وته نشته دا څه ده کنه خبر کې یو خو یو خبره د عبرت د پاره راشي صحیح ده یو امیر سیو ناغه په درس قرآن کې ورځ کې دا قرآن وی دویمه سپاره کې ويسالونک عن المحيض پیغمبر ستانه تاسو کې په بار د حیض کې چې حیض څه څه دی پیژنې ټول زنانو د ماهواري وغیرہ دي چې حیض څه څه دی نو قرآن دغه جواب کې بیا فاعتزل النساء في المحيض قل هو ذن فاعتزل النساء في المحيض نو امیر صاحب وی چې زما وګونه کې کولاو شو او ترننه پورې ما ته دا پته نه و چې هیڅ څه دی واغې کې هغه ادم کړو کې دي شای حالت کې نږدې شي ډېر خبرې شوې عزتمند او اصل علم د قران دی او قران موږ او تاسو ته دا هر څه خبره مې سم پورې کوو تاسو نو یې امام سے خبرو بهرحال ما د یاد او معمولی منس کې بګیناره دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي ویتا خو ما ته وی چې دا داسې دوزا خو ما ته روغي خزه سره نکاح کړي دا ولي سړی ورته سترګې زکه داسې می یادولې چړاندې دي چې دې په خپل سترګ پر دې سړی نارینه ندی لیدلې دا غې نړاندې دي ماوي چې دا غې نړاندې هغه ندی لیدلې او وګونه زکه کاڼه دي چې په دې فضل دروغ کنزل خبره اوریدلې نه دا پاکه سالمه پاکه ما ساتل او جبه زکه چاړې د چې په دې چرته کنزل او دروغ نه دي کړ نه دی وایي عزت من او بدن می درته زکه وی چې دې بدن خالص د الله د پاره ساتل د الله د دین په خاطر بدن فضولیات کې نه استعمال کړي نو ما دا زکه وی چې د دنیا د فضول کارونو نه د دې اندامونو فالج زده دي فالج وایي دا ما زکه وی نو هغه سړی امام صاحب دوی چې ما د خپل لور داسې پاک ساتل او ما وی چې د دې لپاره پاک سړی پیدا شي نو الله سبحانه و تعالی ما ته تم میسر
نیماوی چم دا سړی دی چې پریوتې مړی او نیر راوړي څوک لیدا ولې دی چې د هغې معافی غواړي په خبره رسې که دی زه مونږ خو وایو مړه د باغ نه شو کولی شي حلال دی وایو که نه مولیان هم پکې دي که باغ ته لاړ شي چې څومره خورې خورا ټولې خبرې وي امام صاحب را پرېوتی و چې د کوم ځای نه راغلی و په میلیونو سفر یې پسې وکړو او د هغې معافي غواړي د هغه وی چې ته داسې سړی نو ما وی چې تا له خپل لور درکړم نو علما فرمایي عزتمندو دې ته تقوا وي تقوا او تقوا په امام صاحب کې به درجه کم ډېره زیاته وه وایي ځکه ورته الله سبحانه وتعالی داسې ښځه نصیب الله سبحانه وتعالی دې زمونږ او ستاسو زنانه دغه زنانه په شان دې جوړي نن عزتمندو زمونږ څومره کمې دي نن وګورئ معاشره کې زمونږ بدنظرۍ څومره دي زمونږ عزتمندو کنزل څومره دي دروغ څومره دي زمونږ غوږونه زمونږ سترګې زمونږ ژبې دروغ ته وګورئ هر سړی دروغ وي الا ماشاءالله ډېر کم کوي کلینډر نه تاسو کې روان بامبېله کې سواړی کې روان جنګې کې روان ټول دروغ دي دا دروغ نه دي که دا بل څه داسې نور هم عزتمندو ټول معاملات هم په دروغو چلو نو حقایقو ته راشي عزتمندو پراپیګنډو نه بچ شئ دروغو نه بچ شئ د ټوکو نه بچ شئ حقایقو ته راشي